که چېرته تاسو باندې قرضې دي، قرضو بوج دی در باندې، لکونه کروړونه اربونه قرضې دي در باندې، هېڅ کله به تاسو خو څه کوئ چې ستاسو نسلونو کې به هم چېرته د مال ټینشن نه راځي انشاءالله. هر سړی نن د مهنګایۍ نه پریشان دی، هر سړی د ګرانۍ نه پریشان دی، هر څه ګران دي، مهنګایي ده. پاکستان کې خصوصا غربت ډېر زیات دی. کاروبار تاسو ته مالي ټینشن وي، ګوره سوره قریش او د سوره کوثر یو وظیفه درته ښیم انشاءالله، ډېره مختصر، ډېره وړه وظیفه، لیکن دومره عظیم الشانه وظیفه ده چې تاسو ته په زندګۍ کې د مال حال ټینشن دپاره بلې وظیفې ضرورت دی. بس یو وړه غونې وظیفه ده، دواړو کمبینیشن دی، سوره قریش او سوره الکوثر. دواړه داسې عظیم الشان صورتونه دي، واړه صورتونه دي خو ډېر لوی سمندري دي. نو تاسو داسې وکړئ که چېرته تاسو باندې قرضې دي، قرضو بوج دی در باندې، لکونه کروړونه اربونه قرضې دي در باندې، د ماښام د مانځه نه پس، صرف د ماښام د مانځه نه پس به دا وظیفه کوئ. اول 3 ځله درود شریف، هر کوم درود شریف، اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی الله علی النبی الامی، یا درود ابراهیمی. تاسو چې کوم درود ثانی هغه به 3 پیرې وایئ. بیا به سوره قریش وړاندې ځل باندې شروع کړئ، نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به وایئ. لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. او بیا به نور سره وایئ بسم الله اعوذ بالله بسم الله نه 11 پیرې وایئ. 11 پیرې دی وایي، بیا به 3 ځله درود شریف وایي، څنګه چې وړاندې ځله 3 ځله درود شریف وایي، منځ کې بیا درود شریف وایي، بیا به اعوذ بالله بسم الله سره سورة الکوثر شروع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. او بیا به ورسره بسم الله اعوذ بالله نه بس ډایرکټ 11 پیرې به سورة الکوثر وایي. سورة الکوثر چې د 11 پیرې پوره کو اخیری کې بیا 3 ځله درود شریف وایي او بیا دعا وکړه. سورې چې په مخه تاسو داسې بلکې زم چې د زندګۍ د خپل ژوند معمول دا جوړ کړئ. هېڅ کله به تاسو خو څه کوئ چې ستاسو نسلونو کې به هم چېرته د مال ټینشن نه راځي انشاءالله. هر سړی نن د مهنګایۍ نه پریشان دی، هر سړی د ګرانۍ نه پریشان دی، هر څه ګران دي، مهنګایي ده. پاکستان کې خصوصا غربت ډېر زیات دی، کاروبار ولاړ دی، هېڅ درک نه لګي. ته دا شروع که څومره اسانه وه، څومره ټایم به دې په دې لګي. تو وګوره چې انشاءالله العزیز ستا دا مالي دا پریشاني څنګه ختمېږي. ما ته به دعاګانې کوې انشاءالله. اجازت عام دی، کمنټ کې اجازت مه غواړئ. ډېر خلک داسې بار بار اجازت غواړي. اجازت 2 خبرو سره شرطونو سره عام دی. یو د مونځ پابندي، 15 وخته مونځ به کوئ. که 15 وخته مونځ نه کوئ ستا یو وظیفه هم چیلنج دی، ستا وظیفه به کار نه کوي. که هغه ما در کړي که بل څه وظیفه به دې کار نه کوي چې هغه پای کې به برکت نه چې ته 15 وخته مونځ نه کوې. وړاندې دا شرط دا چې 15 وخته مونځ به کوې پابندۍ سره، ښه په ټایم به مونځ کوې. او بل شرط دا چې دی رزق حلال طلب به کوې، کوشش به کوې د حرامو نه خپل ځان خپل بچي ساتي، ځکه چې حرامو نه حوست دا دی. چا په ګېډه کې حرام پراتی دی هغه یو عمل هم نه قبلېږي. الله دې موږ حفاظت وکړي، الله دې موږ ته د حلال رزق توفیق را نصیب کړي، الله دې موږ ټولو مسلمانانو ته رزق حلال، ټول مسلمانان مالا مال. نو دا په دې 2 شرطو سره اجازت عام دی، اجازت مه غواړئ. الله مو خوشحاله ساته، الله دې ټولو ته توفیق درکړي، الله دې ټولو مسلمانانو پریشانۍ په خوشحالۍ کې بدلې کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله.